نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. د فهم مسائل د نشریز په دې آغاز کښې میژه ډېر وخت نه کېږي، بعد 2 میاشتې دا سلسله روانه ده. دغې نشریز ته آغاز په 2 بجې فکس کې دین کیدی تو لیټر 3 میں سستی دو، بیا چې په 2 بجې شروع شي تر 4 بجې پوره 2 غنټې ټایم وي، په دې کښې خطاب وشي، فهم مسایل نشریز ته هم وشي، ختم هم وشي. دا ټولې ګټې میش ترلاسه کولی شي. که تاخیر وه، که ورستولی وه، سستي وه، بیا د دغې ګټې نه محروم شي. چې کله بیان شروع وي، په دې منځ کښې غږول، په دا منځ کښې نوسته ویلوړه ګرځېدل، خوڅ مڅ کول، دا په مجلس ښه بده سر اچوي. چې څوک غږېږي په خپله خبره کښې ګاډ واډ شي، خلل واقع شي، انتشار وشي، نو دا شی نه دي کول په چا. چې کله یوه خبره شي په هغې هدایت تاک په چار دی، بار بار پیول هم ازان وکړو، بار بار سره پیولی هم نه شي. کیمی میزه نظری جن کے لیے آج اخبر بجونے استودول سنبھال کو اور ماحول دے سکون، ماحول دے خاموشی، ماحول دے زداکے نے دا جوڑاول پچار دی. ادغی واقع میشتول طالبون و طالبات یہ ادغی واقع میشتول دے زداک نے ولی زداک نے کوین کی دے پورا سا آداب آدی اگ دے پورا سا ترتیب آدائی کیما وزر دریمی دا ناقابل برداشت ہے. دا روز اونا دا وینو مشکل دو. د حضور صلی الله علیه وسلم د قرآن مختصر آیات، د حضور صلی الله علیه وسلم د حدیث یوه ټکړه تلاوت شوه. په دې نن موضوع شی د صدقه ذکر دی. قصدا یې کي، عمل پې وکړي، بل ته ورسوي، امیش د توسې په خیر کښې ووي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم صدقه یو هغه عمل دی چې په جهنم کښې و د بنده نه د جهنم یور مړوي. کیم بنده صدقه کی جهنم د یور حرارت تپشو په انسان نه لګي، او په ورځ د قیامت انسان دغې صدقې په واسطه سره په هغې سیوره کښې وي چې هغه سیوره ته انسان ته د صدقې په سبب جوړه شوې وي. صاف منظر وي، ګرمي وي،
مې سترګه و داسې څونې زیرې ټیټه شوې وي لکه د کمرې چتینه او د مځکو د پیتلې وي د ځینې روایت مطابق بالکل د انسان کوپړې ځنه پټېږي چې کوم خلک صدقات کوي الله جل شانه په داسې سیوره کښې سنبال ساتي د جهنم د یوره د تپش د حرارت نو ادب محفوظ وي دوی دغه نه په سیوره کښې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي الصدقات ترد البلاء الصدقات رد البلاء بألفاظ المختلفة په حدیث شرغلی دی صدقه عمل دی چې د انسان ټول بلو ردوي که بیموري وي که غم وي که پریشانی وي که مصیبتونه وي که بدبدي وي که رنګبدي وي که کمې وي که غربت وي که فقر وي که مسکنت وي صدقه یو هغه عمل دی چې ټولې بلو ردوي الف لام للاستغراق على البلاء میش صدقه داسې معمولی عمل هسې شمیري صدقه د پوره نیات ته خلاص پچار دی نیات اخلاص پچار دی لیله فیله پچار دو پکښې دا ریا نه وي نمود دا نه وي ښکاره کول دا نه وي دکلوا دا نه وي نوم جوړول دا نه وي اډورټایزمنټ دا نه وي تشهیر دا نه وي اعلان دا نه وي خو د یوه غریب یوه فقیر یوه مسکین یوه بېوسته یوه دړدېدلي یوه بیمور یوه لاچار یو نادار هغې ته اجرا ورکول په صدقه سره لوی عظیم عبادت دی او لوی عبادت دی لویه د رب رضا دو د رب راضي کول دي او د رب د څنګه لوی اجرې ګټل حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقه بلو ردوي او ډېر خلک مول دي صدقه مطمئنه شی دی چې یقین دې وي په صدق دل سره وکړې غرې نه ماتېږي غرې نه ماتېږي د پیغمبر د خولې خبره ده دا درغځنه کېدای نشي حضور صلی الله علیه وسلم په داسې احیانو کښې چې د مصیبات د پریشانو وې دوه رکعته لمونځ صدقه کول ارے ہو کوئے صحابہ تکو علاج ممنوع نہ دائے علاج تداوی ممنوع نہ دو ٹریٹمنٹ دا کڑائی شے خدا شہینہ ویر سر لازم دی دا ویر سر اہم دی علامہ صحابی دے روائی رسول اللہ توی یا رسول اللہ میلا جوڑا ہوا کوٹ وایا خدا دے چی چیرش زب و زائی دے کوٹش دا دے پیسیا چوا په دې زوی باندې د دغې پلونکي ساړي د خجیرې بوغدی دا د خجیرې منډونه لالیږي موته نقصان دی ځنې سفرش مې ورته وکړه چې دا خجیرې دا ورکاټ کو زه د کوټ بوځای وچم رسول الله صحابي وویل څه ورته یې د مور وروره تو سره پلونکی ګاونډي کېږي بوغ ونې دې دي خجیرې دې دي دغه منډونه راوتلې دي تجاوز یې کړی دی د خپلې خجیرې منډونو نه کې د ایرلانډ زه سفرش درته کوم د سړي ته تکلیف دی کوټ نشي والی او ورته یې چې یا رسول الله دنیا ته معاوضور وکړې څه پیسه مایسه پښتونه دی همیشه تو ځوان دی جنات یې نه دی په چاره پښتني پیسه یې په چاره څه پیسې روکوې رسول الله ورته فرمایي چې زه ملنګ سړی یم دولتینه نشته امونه سلمایی نشتا البته یوه کیسه در رسېدلې دو ضمانت در کولی شه چې که دا ونې دې کاټ کړې په جنت روضتو ته ونه خجیره وړو دا وچه دې مونه وخوړه او ورته چې زه مشوره صحابي بیا ورته راغی چې یا رسول الله که په دا دنیوې څه پیسې مایسې معاوضه وي دوست یې چې نه وي دا بله د جنت خجیره ورمې حاضر لیانه خوښي ابو الدحدا صحابي دی ورسره دی ابو الدحدا رضی الله عنه نوم یې دی هغه چې دا کیسه ورولېدله او ورمخشه شو چې یا رسول الله ته دا خبره وکړه
چې کده چیرې دا بوغ ونې کاټ کړې څه به نه راورکوې رسول الله ورته وفرمیل چې په دا دنیونه واس نشته ای جنات د خجر ذموري رسېدلی ده ورته چې یا رسول الله بیا دې داسې نه ده خوښه چې مو ته لږ ټیم روکې زه طریقه جوړه چې تو ته ټیم دی ابو دخدا وردرېما ابو دخدا رضی الله عنه وخت صحابي ته ویل هغه چې کومې درې ونې وې نبي علیه السلام ته نه ورکولی بغیر د معاوضینه ورته چې ملګریا دا درې ونې دي دي څلور پنځه دي چې داسې نه ده خوښه په پلونکي دوی چې مې 1500 ونې خجیره بوغ دی 1500 بیټې مې په کرلې دي خالي بیټې نه دي پکښې عالیشان محل دی کور مې دی کورونه بچون مې پکښې دي چې زه هر شی پې ډېر کړم دا خجیره بوغ وروکې چې دا صحابي کور ورسره وایي هغه ته چې دا سونه وکړې سړی پر نقصان شي چې تو خو ډېر لوی وسیع او عریض بوغ دی دا ورته چې دا سودو مو کوه در سره صحابي ورته وویل چې دا سودو مې در سره خوښه شو دا یې روغی صحابي ابو دخدا روغی کور ورته ژاور وکړه چې پلونکې ووځه مو خدای سره بوغ سودو کړی دو بانګله پرېږده کور پرېږده بچونه وبوسه مو ته نه دو جایزه چې زه دا بوغ تا ورننوځم سودو کړی دو ووځئ کور والا همیشه تو څه غوندې باخلې شدونه نه وی چې په یوه روپۍ پورې وی د غریب ګوته متوله داسې نه وی هغه ورته وی چې یا ابو دردا مبارک شه ډېره خوشحالي سودو دی کړی چې د جنات په خجیره د کړی دو بیا دی دو ډېره ښه کړی ابو دردا رسول الله ته وی راغی یا رسول الله ابو ونې در کاټ کا بوغ سودو مې درته کړی دو ونې تو دي چې څرنګه ابو دردا چې پلونکي دوی چې مې 1500 ونې بوغ وه خجیرې بانګله پکښې کور پکښې مې ورسره سودو پې وکړه دا چې صحابي کوټ وایي دا ونې مو ته کوتې شوې مو تو تعبیر کړې کاټې را کوم میله دا جوړه کو سړی سبحان الله حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ابو دهدا تو د جنات د بوغ ذمه وریا تو د جنات بوغ مو ته رسېدلی دی چې کله ابو دهدا وفات شمړ شه جنازه پې کوي جنازه صحابه هغې نبي لیکلي دي ناقل یې چې د حضور صلی الله علیه وسلم او د جنات په میانځ کې ټولې پردې وټاو شوې د ابو دهدا جنازه یې چې کراکشي شوه رسول الله ورته فرمایي چې ابو دهدا د جنات د خجیرې سیوره ته ایښېدو جنازه یې مو پې سترګې کولاو دي پردې ټولې وټاو دا یې صدقې بدال لري نه یو انسان چې کله الله سره تجارت شریکي الله جل شانه ترمیز نه ډېره غلطي دی نبی علیه السلام فرمایي انا اغیر الناس زه تر ټولې خلق نه غیرتي یم والله اغیر مني الله تر مونه غیرتي دی او الله خوښوي غیرتي خلک زه تو دا غیرت کړی شي الله دې پوره چاته ورکولی شي د الله دې پوره صدقه کولی شي ویلې الله مو ته بدال نه شي کولی رسول الله امام الانبیا کسان خوري کسان یې کړی دی چې په صدقه سره مول کام نشي کسان یې کړی دی چې په صدقو د چا مول کام نشي افسوس چې مې تو یقین نه پرېږدي زه ته ووایي چې نه څرنګه نه کمیږي چې 1000 نه 200 روپۍ خرڅ کړې خو 800 پوتې شوې نه قرآن فرمایي الله فرمایي چې یو په ډبل وی بدلا درکوي په وخت شیخ 1000 نه 200 کمې شوې 800 شوې لږ صبر وکړه دو دې په 1000 باندې په 100 زره دې باندې الله په زون قرضا نه پرېږدي الله په زون قرضا نه پرېږدي او میش بد نصیب یې میش کله تنګي روشي چې کله مشکلات روشي یا چې مدرسه ته روپۍ ما ورکوه فقیرون زیاتی شوي دي غریبون زیاتی شوي دي ملنګون زیاتی شوي دي دوله یې ورکړې مې خپل په څه شي ډېر تنګ روسي سوالګرې داسې باد وخستی دی جامات ته روپۍ نه ورکوي خدای کور جوړېږي روپۍ نه ورکوي چې ماشوم اوس دیګر تعلیم وردرېمي آتا نه ورکوي په کور شي ولا چک شي نشتي روغله حالانکه صدقه خو دو په داسې وخت چې کله مجبور شي پریشان شي بې واسطه شي ولې د خدای سره ته کله خپل کاروبار خو شریکه
خدای سره تجارت خو شریکا چې حالات تو ته درکوي که تو ته نه درکوي یقین مې تو نشته ایمان دې مې تو کمزوری دی او دغې وجې نه د دغې ګاټې نه زه تو بودی علامه طنوفي رحمت الله علیه بهترین واقعه لیکلې بهترین واقعه لیکلې او یې په خو زمانه کښې یو داسې وخت و چې په هغې کښې اغواکارۍ ډېرې وې لاپته کول ډېر وي میسینګ پرسن مسلې چارېدلې لکه دا وي چې په سواب مسلمانو پښتونو ورکړي ریزونا مې پلونکی اغوا کېږي اریپی مطالباتو پلونکی اغوا کېږي سار یې په ګډه ایښی وي پلونکی علما شهیدونه کېږي لاپته کېږي د افسوس خبره ده د ژړو مقام دی نو وایي چې یوه زنانه وه دغې زیه یې لاپته شو کله یې زیه یې لاپته شو دا واقعه علامه طنوخي رحمت الله علیه لیکلې ده زیه یې ورشه اوهو دغې تکلیف نه خو ده الله مې شتو وسوتي چې ژوندی ځوان نوی ژړی بچای د کله ورکشي دغې تکلیفات چې کومې مانجې صحه کوي چې په کومې مانجې تېرېږي په کومې پلاري تېرېږي په کومې پورې خانداني تېرېږي هغې ته دغې احساس کېږي موتو ته یې نه شي ځکه یې مې ته څوک لا پته نه دي علامه طنوخي رحمت الله علیه وایي چې زیه یې کله لا پته شوه مور یې ډېره پسې بېانګاله شوه مور یې ډېره پسې زړباد یې پریشان حاله شوه د مشرینو ورکړی چای مړی نه خوري عشق بدو غم در غم دو ګیز و ګی دوي یوه ورځ دو په مړی نوستدم دا بوډۍ د ژړکي مور په غریب په غوړه نوسته دو مړی ور لګوي تنوره ته دروازه وټکېدله چې په کور شه دننه بندګونه څو ورځې نهار یا د روژې نه بلکل ګږ یا بلکل بدحاله یا نهار یې څه مو خوړلي نه دي که دا راڅله ورېږي چې زه خپل ځون پیتم هغې مور هغې بوډۍ چې د هغو زور وده دوی ګرمې مړۍ یې ور وایستلې هغې ملنګ فقیر ته یې وویل چې بابا دا مې وستی دا کابیر یې کا وخوره زیتونه بله څه معاوضه نه غوړه یې مشرین ورکتی یې مشرین لا پته دی پسې عشق یې بیه دور ته وکړه چې الله یې روح سره خپل کوره ته روولي بابا لوړ شه مړۍ ور سره وخاسته فقیر لوړ شه ملنګ لوړ شه سر یې پس دغې بوډۍ ته خپلې زیه یې ووایي کوره ته ورسېدو مور یې پوښتنه پرې وکړله چې شیرینه زه خو درپسې بربوده شوله تو په یاد شئ ډېرې ورځې ته ورکړې په پیس وړې چیرې ورکوې چیرې لا پته وې چیرې تللی وې په زیارتینه مې غوښتې دا خپله کیسه ورته تېره کړه چې دا سوه دا سوه دا سوه خو په دمیان شه یوه بله کیسه ورته وکړه چې ادی یو وارې داسې وشول چې دا زه ورکوم چې په ځنګل کښې وم په ځنګل کښې راونوه یو لوی غوټ مزرای غوندې ووایي او مزرای مو ته دا اندازه ولګېده چې که دا مزرای دې وویني دا دې خوري خوښی ځنګل او بیابان دی نو ویل چې زه یې ډونه څملوسته چې مزرای خو خپل په مستي کښې دی چک مغزه یې وي چې څملې بیا دا وي چې په توی نظر نه لګي سترګې یې هسې پورته چګې وي درباندې تېرو شي نو وایي چې ادی چې زه څم لوستله دا مزاري چوپینه په داسې اندازه وهلل چې مو ته دا پته ولګېده چې وچ درباندې روغی پوس او پښه درباندې ږدي نو وایي چې په دې وخت کښې یو سړی راښکاره شو